دوکه شو که نه دی اوس دا نه وایي چې دا به د غلای ده پسې ودانګل نو چې هلته ورته سورلو په ګاډي کې ویې هلکه دلته مه کوزېږئ دلته کې ګورئ هغه دغه دي د سیند هغه ډاکوان دي هغې ته کوم ډاکوان وایي کچې کې ډاکو دي نو هغه ورته تاسو یقین وکړئ هغه ما ورته وې چې زمونږ نه به سوالي جو هلته ګیر شو زما په خیال چې 46 لکه کو 60 لک روپۍ ته وخوړې او وال ټکول چې به زور چې دا ولې دی ولې دوکه شو دی مینو په دې باندې د دې دوکې نه ځان بچ کول دپاره رسول الله صلی الله موږ ته څه ویلي وو هغه به موږ ته نور خان وایي چې کوم صورت به وایې د جمعې په ورځ صورت کهف به وایې وی دا صورت کهف کې څه چل دی وی په دې کې تا ته ویلي دي که نه چې دا چرونه به کېږي خو تا پې سوچ نه دی کړی وی څنګه یې ویلي وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا دا کوم جنگ چې را روان دی باس جنگ ته وایي جنگ را روان تاسو ته وي چې دومره به پکې مړي کېږي دا را روان دی خو په دا جنگ خو به یي خو چې ته کوم طرف ته یې ته خپله فیصله چېرته دغه طرف ته نه یې دجال طرف ته نه یې نو ښه کوشش به ته کوې چې دی بل طرف ته یې لکه سلمان دی دجال طرف ته واختېدل نو دجال پې د بلې غاړې الټه شو نو چې پتا چېرته الټه نه شي ته به حیران شې حافظ نعیم الرحمن له خدای اجر ورکړي مولانا فضل الرحمن له هم خدای اجر ورکړي دلته کې چې کوم میټینګ شروع شو د شهباز شریف سره او مولانا د ټولې راغوښتي وو دغه په حماس ته حمایت دپاره او په وزیر اعظم هاوس کې وو نو هلته کې ورته هغه بولګان څه وایي شهباز شریف او زرداري دي وایي چې 2 سټیټو دو ریاستی حل دی راوکاږي نو حافظ نعیم الرحمن وایي دا ته څه وایي دا خو د هغوی ملک دی نه ده سره دا خو زموږ نه چې مسلمانانو چې د چا نه اخیستی خو عیسایان وي حضرت عمر فاروق صاحب خو د عیسایانو نه اخیستی و د دې خو پکې دا خو پکې لیکلي شوي دي چې دی خو پکې نه دا دو ریاستي حل ته څه وایي هغوی بیره دې نه کېږي وی په دې هم نه کېږي نو دو ریاستي حل مولانا فضل الرحمن هغه سټیټمنټ ماته چې هغوی ورته هلته وویې او هغوی بیا د هغې دغه نه د هغې بیان نه هغه شی کټ کو چې کوم ګورمنټ کوم سټیټمنټ جاری کو پای کې دو ریاستي حل نه و د دې دوه کسانو د برکته اوس ته دو ریاستي حل خو به تعالی وایي چې اسرائیل د سره مني هغه وایي د سره ستا ته خو دو ریاستي وایي زه هم چې دې چې کوم دغه نه د نیل نه د فراته پورې وایي په دې کې مدینه منوره راځي او په دې کې دا خیبر نه ده د خو وایي نو مور خیبر چې اوس جلوس وکاږي او وایي نور مو خیبر نو تا ته ویلی دي چې یاره که ته هر څومره که اکاټ کې ته څومره ټیټېږي نو اوس د سلمان دی بدل دی دا کم دغه چې کېږي ځکه چې هغه دا نوې نقشه کولاو جاري کړې ده او دا 2-3 ورځو خبره ده نه سعودي پکې هم نه د دې وجې نه هغه اوس نو ما خو راته پوښا وې چې هغه خو د سره نه مني لکه حافظ نعیم الرحمن دې خلقو ته تاسو دا څه وایې خو چې هغه راته مینت کولی چې دو ریاستي حل نو ته نه هغه ته ورته مینت کوې هغه وایي زه پکې تا شمارم نه نو لکه دا د لکیري چې کومې خبرې وې او دا ټولې خبرې چونکې د دمشق نه غیر چاپېره ګرځي دا ټولې خبرې د شام نه غیر چاپېره خېږي نو وی دا شام څه شی دی وی ته به حیران شې چې په شام په باره کې وی شام څه ته ویل چې موږ ته ښه پته دا اوسني شام ته سیریا وایي دا بل ورځ چې آزاد شوی دی د دې نه خواته اردن دی الحمدلله چې زه ورته تللی وم اما ورته کتل نو د اردن نه دې خوا فلسطین دی نو اخات لبنان دی نو لبنان او فلسطینو او اردنو او اسرائیل فلسطین خو اوس اسرائیل دی دا ټول پخوا شامو دې ته به یې شام په حدیثو کې چې کوم شام دی په هغې زمانه کې دا ټول علاقه یو وه وی شام ته شام ولې وایي دې ته قلاریږي نه وایي د نوح علیه السلام بچی یو څو یو حامو ابلو سامو ابل یافسو نو دا سام دلته راغلی نو دا د سام په نوم دا د سوریانۍ ژبې ټکی دی نو دا په شامو او بیا دا شام د هغې وخت نه چې الله تعالی د په باره کې څه وایي بارکنا حوله د دې نه غیر چاپېره موږ برکتونه اچولي دي نو چې چاپېره ترې برکت شي نو دننه پکې صحیح نو بیا بل یو دغه دی په بل آیات دی اعراف کې نو په اعراف کې چې کوم ټکی دی هغه داسې دی واورثنا القوم الذین یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها نو په اعراف کې دي چې موږ پکې دننه برکت اچولی دی او په دغه کې دي په صورت اسراء کې سبحان الذي اسرا بعبده کې په هغې چې موږ چاپېره نو لکه دا دومره برکتي ځمکه ده چې الله وایي چې دننه پکې هم برکت دی او بار ته هم برکت دی
نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کومې دعاګانې کړي دي اللهم بارک لنا فی شام کنه، او بیا د هغې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دغه کړي دي نو هغې ته ویلي دي اذا فسد اهل الشام فلا خیر فیکم، که شام دنه خراب شو نو بیا تاسو د خیر په تمه کېږئ ما، مطلب چې آخري مسلمانان آخري خلق به هلته وي. نو ګوره د شام د دې اهمیت ځکه چې د دغې نه اخوا شو یو ځای کې بل ځای وایي ستجدون اجنادا، د لښکرې به راځي جندم بشام، یو به په شام کې جندم بالعراق، ګوره عراق کې مخکني هغه فوجونه چې کوم د حدیث تللي وو حدیث وی دلته څه دي اسلحه ده که نه، کوم دغه چې حمله کوله چې دلته ایټمي اسلحه ده، نو جندم بالعراق و جندم بالیمن، په یمن کې اوس هم دا دي دا چې لګیا دي. ګوره ویزار شم د خپل نبي نه چې 1500 سال پهلې کومې خبرې کړې وې هغه اوس ټکي په ټکي ثابت دي که نه. او ته ګورې نو اوس هم چې کوم دی د امریکن دغه چې کوم ورځې ولي نو یمن ولي که نه، نو جندم بالیمن، نو هغه صحابي ته تپوس کوي وایي چې من کم ته لاړ شو، نو حضرت ورته وایي علیکم بالشام، تاسو له پکار چې شام ته ځان ورسوئ. چې د الله رسول د شام دومره صفت کړی دی وی چې دغه چې دی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا د هغې کم ذکر کړی نه وی لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حوله، زما د امت یو گروپ د دمشق نه او د دمشق نه غیر چاپیره په هلته به په جنګ کې اوس په دمشق کې جنګ دی چې دا قبل کو دا حلب تاسو ته حمص گورنر دی موږ ته دی د په سیرت کې ډېر وی چې حمص گورنر او بکر حضرت عمر صاحب لاړ شو هغوی شکایت وکړو دغه حمص صوبه ده یا ښار دی، نو حمص اولب دی الف واو لام ب، دې خوا بیا دغه دی دمشق دی، نو دغه دمشق ته دی دا اوس چې کوم مجاهدین راغلي وو دی دمشق ته بیا وروستو رالل، نو د هغې دمشق ذکر په دې حدیثو کې په دې الفاظو کې دی علی ابواب دمشق. تاسو خبرې چې څومره وایي چې 7 لاک کسان د وجلي دي په دې بشار الاسد، 6 لکه کسان یې شړلي وو، کله چې موږ ترکو ته تللي وو نو دا کسان هلته وو دا 6 لکه کسان، او په 6 لکه کسانو کې چې موږ دا ښایسته خو جو شامیان خو ډېر ښایسته وي، نو ینګ ماشومان به وو چې موږ به یې ولیدل موږ ته به یې وایي جوع منګه وږي یو دا هغه وو. موږ ول الحمدلله دې ځای نه جماعت اسلامي په پیما طرف نه پیسې وړې وې، اول ته هغې ته موږ چې کله عبدالمالک ډاکټر صاحب را سره چې موږ هغه پیمنټ کوو ماله ډېره مزه راکړه، دا هغه دمشق والا وو. نو 6 لاک مهاجر دي او 10 لکه بچي پکې یتیمانان دي. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویل علی ابواب دمشق، بلې څه ویلي وعلى ابواب بیت المقدس، بیت المقدس نو هغه حماس دی، دی خو حماس دی او هلته حرکت الجهاد وکړو حرکت تحری شام غالبا کم سیسټم چې و دا کم کس چې دی که نه جولاني، نو ته چې دې حدیث ته ګورې هغو ته ګورې نو بیا ویلي چې هر څومره چې دی وکړي نو وقال اذا افسد اهل الشام فلا خیر منکم، نو بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو له دا لازم دي چې د شام په باره کې تاسو ته پته او تاسو د شام سره همدردي. نو اوس چې دا کوم صورت حال دی نو اوس څه جهل دی، یو طرف ته په دغه کې په امریکا کې څه لګېدلی اور لګېدلی، لاس انجلس کې په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې کیلیفورنیا ده او په کیلیفورنیا کې کوم فلمونو والا فلمونو نوم به راتلی هالیووډ کې اور لګېدلی. د هالیووډ د اداکار کور چې وسو نو دا هغه اداکارو چې د غزې په سوځېدلو باندې به یې خندل نو د خپل کور په سوی باندې بیا وجړل. نو خدای لوی ذات ته هغه ویلي وو هر کله چې داسې به کېږي چې ته به یې بیلې زه به یې ګټم، خو دا خبره چې کله به کېږي د دې څه پته نه لګي، او دا چې زه به په حق ملګری یم که د باطل دا بیا زما قسمت دی. نور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کومې خبرې کړې وې چې څنګه مخکې نو هغه یو کس هر سړی ځان ته راکاږي، نو یو حدیث کې خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما ته د مشرق نه یخې هواګانې را راځي، مشرق که نه نو دا مشرق نه چې راځي نو هغه دا دی چې دغه دی وی چې دغه نه مشرق ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سعودي کې دی که نه، نو د سعودي نه د مشرق ته کوم علاقې دي و یو انډیا دی، یو پاکستان دی،
یو افغانستان دی یو ایران دی نو هغه خو جو چونکې زموږ په شان علی مولا جو هغه وی ایران خو جو شیعه دی او دغه خو هندوان دي جو خبره موږ ته پاتې شوه نو خدای پاک به دا کار زموږ د لاسه کوي نو هغه وی څنګه به یې کوي نو وی ګوره